نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سورة آل عمران پارا نمبر 3 رکو نمبر 6 آیت نمبر 55 خلاصه د رکو پس داغین لفظی ترجمه د قرآن دعوه ده. حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین اسمان ته ژوندې اوچت کړي دي د قیامت نه مخکې برا کوزيږي او رد په يهود او نصارا باندې دعوه د هغوی ده. عیسی علیہ الصلوۃ والسلام وجل شوی دی پانسی کړي شوی دی زیره دی بشارت دی حضرت عیسی علیہ الصلوۃ والسلام ته او دعوت د مباهله دی د يهود او نصارا او د هغوی د مباهله نه تېخته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اذ قال الله کلچویل الله یا عیسی اے عیسی علیہ السلام انی یقینا ز متوفیکا پورا اخلم تعالی ورافعک او پورتکوم تعالی الیا زان طرفتا ومطهرک او پاکوم تعالی من الذین دهغی کسانونا کفرو چی کفر کڑے دے وجاعل الذین وگرزوم هغی کسانو لرا اتبعوک چتابداری کئیستا توحید رسالت کی فوق الذین پاسا دهغی کسانو کفرو چی کفر کڑے دے الى یوم القیامت تروزید قیامتا پوری ثم بیا الیا زما طرفتا مرجعکم وپس کیدل ستاسو دی فاحکم بینکم نو پیسلبکم پمنستاسو کی فیما پاغسکی کنتم چتاسو فیه پبارد آغا کی تختلفون اختلاف کوئی فاما الذین پس هغا کسان کفرو چی کفر کڑے دے فاعذبهم پس عذاب ورکلم دویتا عذابا شدیدا عذاب سخت فی الدنیا والآخرت پا دنیا او آخرت کی وما لهم من ناصرین او نبوی دوی لراہ سوک مدد کون کے زیر دے واما الذین او حق کسان آمنو چی ایمان راوڑے دے وعملوا الصالحات عملنا کوی نیک عمل ہر حق عمل تولیکی کی چی دا قرآن او دا سنت پرنا کی فیوفیہم پورا بورکلی دویتا اجورهم بدلے ثوابنا ددوی والله لا يحب الظالمین اللہ منن کئی دا ظلم کون کو سرا ذالک دغا واقعات نتلوه تلاوت کو من حغا علیکا پتابان من الآیات دا آیاتنا والذکر الحکیم او نصیحت چڈک دے دا حکمتنا او تاسو داوائی عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بغیر دا پلار نہ پیدا دے نو دا معبود نو بیا خو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام رب العالمین بغیر دا مور او پلار نہ پیدا کڑے دے ان مثل عیسی یقینا مثال دا حضرت عیسی علیہ الصلاة والسلام عند اللہ پنزد اللہ باندی کمثل آدم پشانو پمثال دا حضرت آدم علیہ الصلاة والسلام دے خلقہو جوڑ کڑیو حغلرا اللہ من تراب دا خاورنا ثم بیا قال اوین لہو حغتا کن موجود شا فیکون موجود الحق دا قرآن دا دعوی دا قرآن خبرہ دا حق دا من ربکا دا طرف ربستانا فلا تکن من الممترین پس مکے گا دا شک ان کنا او رد پا دعوی دا یہود او نصارا باندی دا نجران عیسایان راغلا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواتا مناظری دا پارا چکل طول دلائل واوری دو دا حقی باوجود اغوی دا حق قبلولنا انکارو کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورته د مباهله چینل ورکړ اغوی دغه مباهلینم او تختید ځکه اغوی ته پته وا چې د پیغمبر خبرم حق ده او رښتونه پیغمبر دی کوم مباهله تکینستو نو زمون هلاکت دا یقیني دی فمن فزهغ سبحانك اچ جګړه کوي تاثر فيه په بار د عیسی علیه الصلاۃ والسلام کې من بعد ما پس د هغینا جاءک جراغله دی تا من العلم علم پوها فقل ورتوه تعالوا راشي ندعو راوب بلو ابناءنا زمن وابناءكم او زمن استعصوا ونساءنا او زنان زمنغا ونساءكم او زنان استعصوا وانفسنا او زاننا زمن وانفسكم او زاننا استعصوا من بخپل بچی راو بلو تاسو خپل من بخپل زنان راو
راولو تاسو خپل راولي موږ به موجود شو تاسو موجود شي ثم بیا نبتهل عاجز بوکړو رب العالمین تا فنجعل لعنت الله پس وبګرځو لعنت د الله علی الكاذبین فدروغ وینکو باندې ان هذا یقینا دغه له القصص الحق خامخ دا بیان حق دے وما من اله او نشت دے لائق دا بندگی الا الله سوا دا الله نا یو الله دے حضرت عیسی تا معبود موائے حضرت مریم تا معبود موائے وان الله یقینا الله له العزیز الحکیم خامخ زوراور حکمت والدے فإن تولوا پس کچری دوی مخواړولو فإن الله پس یقینا الله علیم بالمفسدین په هده پداسه فسادیانو باندې